أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح پتاسو اس گناہ نشتر اے مومنانو ان تدخلوا بیوتا چی تاسو داخل شیدا سی کورتا غیر مسکونتن چی پاغی کی خلق نو اسیگی فیہا متاع لکم پاغی کی ستاسو دا ضرورت سامانی یعنی گودامی والله اللہ یعلم پوئیگی ما تبدونا پخکارو وما تکتمون او پپٹو باندے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویا حضور مومنانو سړو ته چې خپل سترګې د حیا نه ښکته وساتي ویحفظوا فروجهم او د خپل عوراتو حفاظت وکړي ذلک ازکا لهم دا ستاسو دپاره ډېر غوره دي ان الله بېشکه الله خبیر خبردار دی بما یصنعون په هغه څه چې تاسو یې کوئ وقل للمؤمنات ويهزور مؤمنان خزتا يغضضن من أبصارهن چی اغیم نظرون اخکتکی ويحفظن فروجهن تخپلها اورات حفاظتکی ولا يبدين زينتهن او نخکارک اخپل خائص الا ما ظهر منها خو آغا چی پٹیگینا وليضربن بهمرهن على جيوبهن او چراواچی اغیلو پٹیخ پلی پسینو باندی ولا يبدين زينتهن او نخکارکی پل پټ خائص منگا د سورې نور په اوایلو کې دا خبره کړې وه چې سورې نور دا د مسلمانانو دپاره د حیا یو دستور دی یو اصول دی یو داسې اصول دی چې دا په معاشره کې حیا اقدار او اخلاق راولي او د معاشرې نه بې حیایي وباسي الله پاک چې کله خپل مخلوق پیدا کړی دی نو الله پاک د خپل مخلوق د حفاظت ذمواري په خپله اخیستې ده او هر یو صانع چې خپل یو څیز هغه جوړ کړي نو هغه د هغې د حفاظت دپاره ډایګرام ورکړي چېرې په دې طریقه باندې به ګورې دی ښه کار کوي او که دا طریقه نه وي نو دی به د کار به خرابېږي نو الله پاک هم د هغې سره یو مکمل ډایګرام ورکړی دی او هغه سورې نور دی مونږ را دې نه مخکې د هغه کورونو خبره وکړه چې په هغې کې خلک اوسیږي اوس مونږ نن د هغه کور خبره کوو لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم داسې کور چې هغه په هغې کې خلک نه اوسیږي خلک چا ته ویلي کېږي چې زنانه ورسره اوسیږي نارینه زنانه دواړې نه ته خلک وي بیا نو چې زنانه پکې نه اوسیږي نو په دې کې د مفسرینو ګڼې رایې دي چې دې نه مقصد څه دی لیکن زمونږ چې کوم ایډوانس مفسرین دي د دې زمانې دي نه هغوی وایي د دې نه مقصد هغه د مسافرو هغه دیري دي چې په هغې کې هغوی اوسېږي چې کله بار ملک ته لړ شي نو هلته خو هغوی سره زنانه ني نو نارینه ځان له چې کوم دی نو هغه ځای والي په کرایه باندې او په هغه دیره کې هغوی غونډ اوسېږي څلور ته نه پنځه ته نه لس ته نه شل ته نه نو هغې کې د اجازت غوښتو ضرورت نشته د دې غیر مسکونتن نه مقصد دا دی دا نه چې هغه ګودام دی موږ لکه یو معنی ګودام ومکړه هغه طرف ته هم زه راځم خو هغوی وایي د دې نه مقصد هغه د قرآن مجید دا اعجاز دی چې دا تر قیامته کتاب دی نو په دې وجه باندې د انسان دا ضرورتونه چونکې الله پیدا کړی دی الله د ده ضرورتونه معلوم دي چې دی به بعضې وخت کې په ده داسې وخت راځي چې دی به د زنانه نه بغیر وخت تېروي نو د هغې دپاره دا حکم را نازل شو چې نه اسلام یو داسې دین نه دی چې په تاسو سختي کوي چې نه بس هر وخت به اجازتونه غواړئ بغیر د اجازته به کار نه کېږي او بس هغه د انوسي ضرورت وي نه چې کوم ځای کې ضرورت وي هغه ځای کې به تاسو ته ویلي کېږي چې دلته کې ضرورت دی او چې کوم ځای کې ضرورت نه وي نو نه به ویلي کېږي زمونږ ملک یو داسې ملک دی چې دې کې کوم ځای کې ضرورت وي هلته کې ستا نه تپوس نه کېږي د انوسي او چې کوم ځای کې ضرورت نه وي هلته تپوس کېږي یعنی که ته سنیما جوړې که ته چکله جوړې که هیرمنډي جوړې نه هلته کې تا د رینوسۍ ضرورت نشته جوړه که که نه په درشک کې د آیسو یو اډه پکې جوړه که که ستا نه چا تپوس وکړو او که ته وایې چې زه مدرسه جوړوم جومات جوړوم نو د هغې به شل پیرې تا پسې هغوی دغه کوي تحقیقات کوي ته به انوسي ورکې نن سبا زمونږ کاته الټه روانه ده نو دلته کې الله پاک د هغې په باره کې خبره کوي چې یو دیره کې تاسو اوسېږئ نو هغې ته د اجازت غوښتو ضرورت نشته یا بعضې مفسرین وي د دې نه مقصد اوټلې دي
چې هوټل ته تاسو ځئ نو هوټل ته د اجازت ضرورت نشته چې ته مالک نه اجازت غواړي. اب په دې خوشحالېږي چې خلک راشي هغه تا ته بهر ولاړ دی وایي دلته راشئ دلته راشئ نه په دې خوشحاله دی چې ته هغه هوټل ته لاړ شي ځکه چې هلته کې ښځې نشته عام طور باندې نو که ته هلته کې ځې بې اجازته نو خیر دی. او په بیزاوي شریف کې تفسیر بیزاوي کې چې کوم دی نو بیزاوي وایي چې د دې نه مقصد چې کوم دی نو هغه ګودام دی ستا چې پای کې ستا د ضرورت څیزونه دي چې هلته کې د زنانو ضرورت نشته ستا پکې چې کوم دی نو اضافي غله پرته ده ستا پکې څاروي تړلي دي نو که داسې ځای ته ته ځې نو ولې دلته مونږ منع د څه نه کوي د ګناه نه کوي د بې حیایۍ او فحاشۍ نه کوي او ګناه او بې حیایي او فحاشي هغه ځای کې کیدی شي کوم ځای کې چې زنانه موجود وي او په غیر مسکونتین یو داسې ځای دی هلته زنانه نشته نو هلته کې ډېره خطر هم نشته نو په دې وجه باندې چې کوم ځای کې زنانه نشته خطر نشته نو هلته کې ته بې اجازته ورتلی شي او چې کوم ځای کې د هغې ممکن کېدو نو په هغه ځای کې تا ته ووایي چې هغه ستا خپل کور ومي نو ته به بې ټیمه د خپل پلار کمرې ته هم نه ځې او ته به بې ټیمه د خپل ورور کمرې ته هم نه ځې هغې کې به ته اجازت غواړې او داسې ټیم دی چې هغه ټیم چې کوم دی نو هغه د آرام دی یا د ورځ دی یا د شپې دی نو ته به داسې حالت لیدل نه غواړې چې په هغې حالت کې ته ووینې او ستا بیا په خپله سترګې ښکته شي نو د هغې نه مخکې ته اجازت وغواړه د هغې د اجازت غوښتو هغه ضرورت شته. الله پاک وایي والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون الله ښه پوهېږي ستاسو په ښکاره او په پټو باندې ستاسو په زړه کې څه دي ستاسو په نیت کې څه دي الله پاک پې پوهېږي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو سړو ته ووایه چې نظر دې کنټرول کړي ویحفظوا فروجهم د خپلو عوراتو حفاظت دې وکړي ذلک ازکا لهم دا به د دې دپاره د پاکیزګۍ خبرئ ان الله بشک الله خبیر خبردار دی بما یصنعون په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. اوس الله پاک د دې سورې نور هغه شپږم حکم لراغي چې دا هغه تدارک او سدیباب دی د بې حیایۍ. الله وی مسلمانانو سړو ته ووایي چې نظر دې کنټرول کړي چې دوی خپل نظر هغه صرف او صرف د حلال سیز دپاره کړي چې هغه د دوی خپله بیبي ده هغه دی په حرامو نه لګي. زمونږ د پښتنو یو مشهور قول دی موږ ته به خپل استاد جي اکثر چې کوم دی نو وی بیا زمونږ پښتانه وایي چې بچي خپله او ښځې د بله یعنی بچي که خپل هر څنګه که توري که سپینی قابلي قبول دي او ښځه د بل هم که هر څنګه خپله چې کوم دی نو هر څنګه نه خپله هغه چې هغه ستا د نظر او ستا د زړه برابري خو که پردی ښځه که هر څنګه بس هغه جایزه ده. په دې وجه باندې وي زمونږ د پښتنو زیاته مسله هغه جوړه په دې کې ده. په دې وجه الله پاک د نظر خبره وکړه چې نه نظر به ته کنټرول ساتي. مغرب وایي په نظر کې څه دي په نظر څه کمې راځي یو سړي ته تا وکتل نو په هغه کې څه کمې راغی او په تا کې څه کمې راغی نو که تا یو ښځې ته وکتل نو څه چلو شو. مغرب موږ ته دا خبره کوي هغه وایي ښځه د کتو شی دی دې ته ګوره بار بار ورته ګوره. مونږ به ته وایو که په دې نظر کې کمال نه وي نه الله به نه وي چې ورته بار بار وګوره. هغې وایي څه کمې خو پرې نه راځي مونږ به ته وایو زه صحیح ده مونږ د سره دا منو چې کمې پرې نه راځي خو ته داسې چلو که چې ته په لاره باندې ځې او تا یو مار ولیدو نو ته ورته فوراً ودرېږي که نه تا خو پرې نظر کړی دی خو تا ته څه ویلي نه دي لا ټک یې خو نه دی در کړی او چې تا ورته وکتو ته ودرېدی نو په تا دا دوره اثر ولې راغی په تا کې دا دوره حرکت ولې راغی چې کمې پکې نه راځي نو خو ور واوړه پې که نه ته ترې ولې یارېږي. ته وایې نظر پې ساتمه او مخکې ځم نو دې ما خوري نو خو په نظر کې څه کار شته که نه چې کار پکې نه وي نو ولې به ودرېدې دغه شانتې. بل د فلسفې عالمان وایي دا نظر چې دی دا دوه قسمه دی یو مثبت نظر دی یو منفي نظر دی یعنی یو ښه نظر دی یو بد نظر دی. هغې وایي ښه نظر هغه دی دا د هوا په شکل کې د دماغو نه راوځي په دې سترګو باندې او دې چې کله په بل کس باندې فریوځي نو په هغه باندې هم دې ښه اثر کوي او په تا باندې هم ښه اثر کوي. ځکه چې هر یو څیز ته مونږ په یو نظر خو نه ګورو بدل نظر ګورو چې خپل مور پلار ته ګورو په یو نظر ګورو
چې خپلو بچو ته ګورو په یو نظر ګورو، چې خپلې ښځې ته ګورو نو په یو نظر ګورو، خو چې پردي کس ته ګورو په بل نظر ورته ګورو، پردو بچو ته ګورو په بل نظر ګورو، او پردی ښځو ته ګورو نو په بدل نظر ورته ګورو. یو منفي دی او یو مثبت دی. نو چې کله ته خپل مور پلار ته ګورې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صحابو ته وایي مور یا پلار هغه ته تا د مینې په نظر وکتو ستا د یو قبول شوي حج او عمرې عمره ثواب وشو. که مور یي که پلار یي. صحابي ورته وایي حضور که ما ورته 2 پیرې وکتل، که ما ورته 3 پیرې وکتل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي 1000 پیرې ورته درځې وګوره او ستا د 1000 حجونو او د 1000 عمرو ثواب وشو. دا خو د الله قدرت دی، دا د انسان خو نه دی چې پتا باندې یې بند کړي. ولې دا هغه مثبت نظر دی. ستا په مخ کې هغه نور پیدا کوي، ستا په بدن کې ساه پیدا کوي. تا خپل بچی ته وکتل د مینې په نظر دی ورته وکتل نو ستا هغه بچی باندې هغه نظر هغه ښه پریوځي نه، په هغه کې اقدار پیدا کوي، اخلاق پیدا کوي. خو تا یو پردی زنانه ته وکتل نو دغه منفي نظر دی. او منفي نظر چې کله پریږدي دا بنده بیماری څنګه بیماری تا ورته وکتل او د هغې نظر تا سره برابر شي، د هغې رنګ هم زیړ شي او ستا رنګ هم زیړ شي. هغه ستا موبایل نمبر پسې ګرځي او ته د هغې موبایل نمبر پسې ګرځې، د کپنې والا کار وشي بیا به ګنټو ګنټو باندې خبرې کېږي. بیا نه د مور پلار غمي چا سره، نه چا سره د مونځ غمي، نه چا سره د اقدارو غمي، بیا صرف د فون کال د راتلو غمي. او نن سبا چې پکې کمی کاتی کېږي، نن سبا ویډیو کال او ایمو باندې هغه څه کېږي چې هغې ته بیا د واده ضرورت هم نشته. نو هغې ته منفي اثر وي، هغې تا باندې منفي اثر وکړو، هغې ته نه جوړه کړې، بیمارې کړې، د کار نه وباسلې. او مغرب والی وایي نظر اثر نه کوي. موږ ورته وایي نور اثر ته څه ته وایي. او نن سبا خو زما ستا په ملک هم په پارلیمنټ کې هم دا چل دی. تاسو به بله رس چې کوم دی نو هغه زمونږ د هغه یو میډم هغه خبره کتلي، زمونږ سپیکر صاحب ته یې وی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں. هغه ورته وایي میری عادت نہیں ہے کہ میں خواتین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں. اور ورته وایي آپ ذرا یہ اپنی عینک تو اتار دیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، یہ آپ کو مزہ نہ آئے تو یہ پھر بتائیں. سپیکر صاحب ته یې وایي زما په دې سترګو کې وګوره لږ ما ته نه وي زما خبره واوره. هغه ورته وایي ما چا د خپلې ښځې نه علاوه بل چا ته نه دي کتلي. ورته وایي ته را چشمې لرې که او ته زما د سترګو کې دا سترګې راواچوه وګوره. وایي چې دا مزه کوي او که نه کوي. دا زمونږ پارلیمنټ کې دا چل کېږي. دا موږ د څه دپاره دلته کې لیږلي دي؟ د دې هغوی چې هلته کې څه کوي پای کې د هغه سړي پوره برخه د چا چې هغوی سپورټ کړي دي، چا چې وله اوټ ورکړی دی، چا دغه ځای ته رسېدي. سړي ته وایي زما د سترګو کې وګوره. او هغه سړی ته حیا کوي، وایي ما نه دي کتلي چې تا هغه ورته وایي نه وګوره. دا سړي دا هغه مغربي طرز دی، دا هغه مغربي تعلیم دی زمونږ چې هغوی وایي په نظر څه کېږي. نو په نظر نور څه کې دا شته چې پې څه کېږي دا لږ دي، دا معمولي خبره ده. په دې وجه الله پاک وایي لومبنی چې کوم کار تاسو کوئ نو هغه به څه کوئ؟ تاسو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اے مؤمنانو خپل سترګې مو کنټرول کې، خپل نظرونه مو کنټرول کې، ویحفظوا فروجهم او خپل عورات مو کنټرول کې. ولې؟ ځکه چې الله پاک وایي د دې عوراتو تعلق د څه سره دی؟ د نظر سره دی. تا چې په یو پردي هلک یا جینۍ باندې نظر واچو نو 3 کارونه ورسره کېږي. ستا د جسم څه حصې درزېږي، سړه کېږي او څه نیغېږي. نو بیا به هغې سره څه کوې؟ د هغې بیا تا سره نور بند شته، دا څه کوي؟ دا نظر کوي. نو الله پاک وایي د دې نه ښه طریقه دا ده چې ذلک ازکا لهم، ستاسو دپاره غوره خبره دا ده چې تاسو پاک شئ، تاسو پاکیزګي اختیار کړئ. ان الله خبیر بما یصنعون، بېشک الله خبردار دی په هغه څه چې تاسو کوئ. الله ته د نیتونو پته ده، ستا په نیت کې څه دي، لیکن ظاهري لحاظ سره چې الله تا ته وایي دا دروازه بنده که دی بې حیایۍ ته، نه اکه دروازه ورته بنده که. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او حضور د مؤمنانو ښځو ته مو وایه چې دوی خپل نظر کنټرول کړي. یوازې سړي دي نه چې سړي دې ښکته ښکته ګوري، ښځې دې خپل نظر کنټرول کړي. ویحفظن فروجهن، او هغې دې د خپلو عوراتو حفاظت وکړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 بیبیانې ام سلمه او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کور کې ناستې دي. دروازه کوله او د بعضې وخت کې زموږ نه هم پاتې شي
موږ چې څه ناز یو اکثر چا کور داسي چې بالکل چې دروازه کولو شي ټول کور ته ښکاری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورم داسې وي چې بعضې کمرې داسې وي نه کمرې وي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عبد الله ابن مکتوم چې دا په مخکې مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا الله پاک تنبیه هم ورکړی و ابس وتولى کې چې هغه پستور ګړوندو هغه را روان دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته आवाज کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو چې کوم علم دی دا هغه علم نه معلوم راکا یعنی ما ته هدایت وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وی الا پټړ شي الا پټړ شي. نو سلمہ رضی الله تعالی عنها وی موږ دوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بستر ګړوند دی خو موږ نه ویني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ولې تاسو وړاندې تاسو یې نه ویني تاسو یې خو وینئ که نه زمونږ نن سبا دغه څیز نشته. موږ په دې باندې بل رس خبره کړې وه چې موږ دغه حیا پرده بالکل پرېښې ده په منځ کې په دې وجه موږ ته مسلې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وایي که هغه ړوند دی تاسو وړاندې نه یې تاسو یې وینئ تاسو ترې نه خپل ځان وساتئ. نو نن سبا پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه خبره هغه زما ستا هغې چې کوم دی نو د ړندو نه ستر راغلی و زما ستا د روغو نه ستر نشته. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته ووایه چې ویحفظن فروجهن ډېرې د خپلو عوراتو حفاظت وکړي. د څنګه حفاظت دې دي وکړي د الله د قانون مطابق دې دي وچلیږي. ولا یبدین زینتهن او ډېرې خپل ښایست نه ښکاره کوي الا ما ظهر منها مگر هغه چې پټېږي نه. په دې نورو کې به د نورو سره خبره وکړو خو دا الا ما ظهر منها کې به صرف یو دوه خبرې وکړو. دا الا ما ظهر منها نه څه مقصد دی چې پټېږي نه. مفسرین وایي چې د دې نه مقصد مخ دی ورغوي دي یعنی تلی دي د لاسونو او خپې دي دا نه پټېږي نو خیر دی که د زنانه دا ښکاري. زمونږ مفسرین د دې زمانې ورته وایي ټیک ده خو دا مسله خو ټولې د دې نه جوړه ده چې مخ دې ښکاره کړو خو کیسه دې خرابه کړه چې لاسونه دې ښکاره کړو خو کیسه خرابه شوه چې خپې ښکاره شوې نو کیسه خرابه شوه بیا به کیسه پټ شو. نو په دې وجه باندې هغې چې راغلي دي نه آخري فتوې په دې باندې ورکړې ده چې دا د کور مسله ده. الله پاک وایي الا ما ظهر منها خو په کور کې د دې مخ ښکاره شو په کور کې د خپل خاوند ته خپل زوی ته خپل رور ته خپل سخر ته چې وروستو را روان دي بای بیا خبره وکړو که هغې ته یې مخ ښکاره شو هغې ته یې لاسونه ښکاره شو خپې ښکاره شوې نو خیر دی. بل ته نه چې دا ریکولو مخ وګرځي دا ریکولو لاسونه وګرځي دا ریکولو خپې وګرځي. د دې نه مقصد کور دی چې کور کې به هم دې پرده کړي دا به داسې نه وي چې صرف یو سر پیچه کې تو کړي او دغه شان دې ګرځي آزاد امیدواره دي نه دا به په کور کې هم پرده کوي پوره پرده به کوي خو په کور کې هر وخت مخ نه پټېږي بیا کار نشي کولی لاسونه نه پټېږي خپې نه پټېږي نو په کور کې بل د مونځ په دوران کې که د مونځ په دوران کې د دې مخ ښکاروي د دې لاسونه ښکاروي د دې خپې ښکاروي نو په دې مونځ نه ماتېږي. د دې نه علاوه که کوم عورت هغه د دې څلورمه حصه هم ښکاره شوی نه غوږ دی دا غوږ غونډ اندام دی او د دې غوږ څلورمه حصه هم ښکاره شوه د دې مونځ نه کېږي. د ویښتو څلورمه حصه هم ښکاره شوه مونځ یې نه کېږي. نو دا الا ما ظهر منها چې کوم دی د دې نه مقصد هغه صرف او صرف هغه د کور حالت دی چې د کور چې کله دا کوري نو په کور کې خیر دی که مخ ښکاري که تلی ښکاري او که خپې ښکاري. وليضربن بخمرهن على جيوبهن او دا دې راواچي خپل صادر خپله لوپټه په سینه باندې ځکه چې دا الله پاک د دې ډول او د ښایست یو مقام جوړ کړی دی نو دا به دا مکمله پټوي. دا به د دغې نه علاوه چې کوم دی نو عایشه بیبي وایي کله چې دا حکم نازل شو نو زمونږ صحابیاتو کې داسې صحابیات وي چې هغوی صرف یو صادر و هغوی دوپټه د هغوی تاب نه کېدو د هغوی طاقت نه کېدو نو هغوی د هغې نه غاړې ماړې کټ را کټ کړه نو یې په سینو باندې اچولې وي او خپل ځان به یې پټ کړی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وليضربن بخمرهن على جيوبهن دې دومره حفاظت کوي چې دې چې کم دی نه هغه خپلې لوپټې په سینه باندې راخورېږي چې ګریوان یې نه ښکاري ځکه چې نن سبا چې کم دی ګریوانونه سوره دي دوره دي د سړو د هغې بټنې دي او د ښځو د هغې بټنې نه به دوره چې سالمه پکې ښکاري. نن سبا نوې فیشن دا دی نو مقصد دا دی چې فیشنیبل بوکري چې کم دي دا ځان له بې حیایي ده دا نن سبا چې ورته نقاب وایي او حجاب ورته وایي دغه ګورې دغه پرده نه ده دغه بې حیایي ده دغې نه ښکلا و مخ ګرځېدل ښه دي. هغه د فارسۍ یو ډېر ښکلی یو پوچې غونته واقعه ده بس دا خبره کوم نور به که خیر بیا سبا خبرې وکړو. د فارسۍ یو ښکلې غونته مقوله ده د دې ایرانیانو بوکرې ډېرې مزېداري
تک شنې بوکري او دا نن سبا چې کوم دی نو ورته دا مزیدار غونته کې پټه شي د سر نه چاپېره کي یا د ادلې بدلې لوپاټې او څادرې چې ورسره پسري او د پاسه چې بیا ښکلې سټایلش چشمې مو واچي نو اکثر دغه شانتي نو وایي یو ایرانی و خپله کور والا وه ورسره ګاډي کې ناسته وه او هغه کور والی داسې وه چې بلکل چوړیل وه تکه توره اوس په نقاب کې وه سترګې تورې کړې وې نو چې نقاب یې په سر و په نقاب کې تا ته څه پته لګي چې دې کې دننه څوک دي او سترګې هم تورې کړې وې نو وی ګاډي کې هغه په سفر روان و نو وي چې مخې ته یو کس ناست و داسې لکه مونږ به ووایو چې یو بدماش غونته یو اوباش غونته یو لوفر غونته کس و نو یا به ورپسې داسې مخ راواړو نو داسې به یې ورته وکتل ځکه چې دا خو صرف په نقاب کې هغه تورې سترګې ښکارېدي نور خو پکې نه ښکارېده ډېر مزېدار نقاب و لکه دا نن سبا چې کوم دی نو تر هغه ځای پورې هغه بوډاګانې چې کوم دی نو د سر نه تر خپو پورې ناب کړي د هغوی خو نور وس نه رسي که نه د سترګو وس یې خو رسي په دې چوکونو کې ورته ولاړي نو چې به دا تېرېږي دا به تر هغه ځای پورې بیا ټوله ناب کړي چې تپوس دې نه وکړي نو هغوی ته پته چې دا څو انچه ده څو چې کوم دی کم ځای څوره دی نن سبا خو بوډاګانو په داسې کړه چې د حیا نه اخلاص کړو نو هغه خاوند دی چې په درېیمه پېرې ورته مخ راوړو یا خاوند ورته وي چې مه کوه دا ته چې کم کار کوې که نه مه کوه زیاتې کې چې بغیر د نقاب وي نو مال یې زړه سوی دی د کتو شان ورته نشته چې په نقاب کې دن نه وي نو ظالمه تاله یې زړه وچو تی اوس وځولې ځکه چې تا ته صرف سترګې ښکاري که دا دغه مې ترې لرې کړه پرده نو دا داسې چوړیل ده چې مړ به شي دلته نن زمانو هغه نقابونه مونږ داسې پیدا کړي دي مونږ دا نقاب دی یا نقاب نه دی هغه د مخ ښکاره کولو نه هم سیوا بې حیایي ده د الله پاک وایي نه داسې نه د کابلیانو هغه چې هغه تر خپو پورې پټوي او اکثر شلیدلي را شلیدلي یا دا ټاکیدار پړوني چې دغه ثوابې والا پسري داسې چې تا ته پکې اندازه سر نه لګي ته ورته ګورې چې ستا زړه بدېږي ځکه چې په دې الا ما ظاهر منها کې چې کوم دی نو یو مفسر دا تفسیر هم کړی دی چې هغه نشي پټولی نو کوم شي نشي پټولی هغه خپل پړوني ستا نه نشي پټولی پړوني به څنګه پټوي تا ته به خامخا پته لګي دا پکې زنانه روانه ده بوکره نشي پټولی ستا نه نو دغه ورته خیر دی جایز دي خو چې داسې بوکره او پړوني چې هغه تا له زړه راخکي نه هغه بیا بوکره او پړوني نه دی بلکې هغه بیا چې کوم دی نو کلو مخ ګرځېدل دي الله پاک وایي بل ولا یبدین زینتهن او دا به خپل زینت نه ښکاره کوي دا به خپل ډول ښایست نه ښکاره کوي یعنې دا به اندامونه د ډول ښایست نه ښکاره کوي دا نه چې ګڼې دغه سرو ته کتل دا جایز نه دي چې په غوږ کې والی ده د زرګر په دوکان کې پراته ده بلکل ته ورته ګوره ګوتمره د زرګر په دوکان کې پراته ده ګوره ورته امیل دی ګوره ورته ځکه چې ته یې هلې خو چې کله دا دی خپل غوږ له خپلې پوزې له خپل سینې له راوړو بیا به چې کوم دی نو بیا به ورته چې دا ښکاره کېږي د دې به ګناه کېږي دا به ګناهګاره کېږي الله وایي دغه به نه ښکاره کوي انشاءالله نور خبره به سبا وکړو په خیري بسم الله الرحمن الرحیم ليس عليكم جناح نشتري گناه ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة چې تاسو داخل شي هغه کور ته چې پاغي کې زنانه نه اوسېږي فيها متاع لكم ستاسو ضرورت څیزونه پکې والله يعلم الله پوهېږي ما تبدون په هغه څه چې تاسو په ښکاره کوئ وما تکتمون چې په پټه کوئ قل حضور وایه للمؤمنین مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم چې خپل سترګې کنټرول کې وساتي ويحفظوا فروجهم او حفاظت وکړي د خپلو عوراتو ذلک ازکا لهم دا به د دې دپاره د ګناه نه د پاکۍ سببي ان الله بېشک الله خبیر خبردار دی بما یصنعون په هغه څه باندې چې تاسو یې جوړوئ وقل للمؤمنات حضور مؤمنان خذو ته موایا یغضضن من ابصارهن چې هغې سترګې کنټرول کې ټیټې کړي ويحفظن فروجهن د خپلو عوراتو حفاظت وکړي ولا یبدین زینتهن خپل ښایست نه ښکاره کوي الا ما ظهر منها مګر هغه چې نه پټېږي وليضربن بخمرهن على جيوبهن او صادرې راواچي په خپلو ګریوانونو ولا یبدین زینتهن او خپل ښایست نه ښکاره کوي لیس علیکم جناح